ویو قرضونو کې گیر دی کاروبار بند دی علما وی دی ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي یو هغه دا وجه لیکلې چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي کنی شوروی که درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار بل علماو هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي لیکلي په ده به الله مالداري راولي دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله راولي بله وجه یې لیکلې ده سبب یې لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناست او ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دې رالی او دا خوري یو به دی الله غریب کوي نه او بل به د ده حافظه مضبوطوي د ده نه به ییر نه راځي نن سبا زنانو ته څومره د ییرو مسله ده ییر دې رانه ییر شو رانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري یو بی الله غریب کئی نه او بل بی الله حافظه مضبوطه کی د دې سړي حافظه به مضبوطه وي دنه به ییر نه راځي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دی به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې ده هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې به وي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه به او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را روان د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روان چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ په دې الله د بنده رزق سیوا کوي دا بنده به نه غریب کیږي تاسو به لیدلي ډېر مالدار به م داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي ډېره نیستي پې راشي دا دوی د رزق بې قدري وکړي هسې دا درستخوانونه داسې نولی په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترې نه هغه رزق والي او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي ښه کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به بل نه ورکوي الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به بل ورکوي نه ورکون کې لاس الله اغستون کې نه جوړي چې کم سړی نفلی صدقات ورکوي زکاتونه نه زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکوي چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شوی نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته او ټول کلي کې مشهوره کو زکات ورکوما زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي ښه حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده
چې هغه څانګې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډیره ورکوي الله به دی نه غریب کوي، الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي. دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دی نفلي صدقې ورکوي. دا ډیر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو. غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دی نفلي صدقات ورکوي. دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ځمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانوي، قبیله به دې روښانوي. د قرآن تلاوت کوه، د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وذخر لک فی السماء، د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. مونږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، مونږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو. نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کوه. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیبه د آسماني کتابونه څومره نازل شوي وو. ما ته وی چې 100 صحیفې نازلې شوي دي او 4 آسماني کتابونه. د اسمان نه 100 صحیفې راغلي دي او 4 آسماني کتابونه دي. ما ته وی چې 50 صحیفې چې وي دا په حضرت شیس علیه السلام نازلې شوي وي. 10 صحیفې چې وي دا په حضرت ادریس علیه السلام نازل شوي وي. او 10 صحیفې په ابراهیم علیه السلام او 10 صحیفې په موسی علیه السلام د تورات نه مخکې. نو ټولې 100 صحیفې وي او 4 آسماني کتابونه او 100 صحیفې دا اسمان نه را نازل شوي. ما ورته وی چې د الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه لیکلي؟ الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه؟ ما ته وی هغه ټول مثالونه، هغه ټول مثالونه. د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې وي هغه مثالونه. ما ته وی چې لکه یو مثال پکې دو. د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې یوه خبره دا وه چې اے قبضه کوونکي مغرور بادشاه، اے قبضه کوونکي او مغرور بادشاه چې په ملک ته قبضه کړي او غرور د پکې مې ما ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسه په پیسه جمع که. ما ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي. دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې لیکو چې اے قبضه کوونکي او مغرور بادشاه، ما ته دنیا ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسې جمع که. ما خو ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي. د مشر نه به الله دا تپوس کوي په ورځ د قیامت. ټیک ته چې تپوس یو دی خو دا ډېر ګران دی، دا ډېر ګران کار دی مشري کول. دې نه امان غواړئ، امان امان. یو تپوس پته الله کوي چې ته ما مسلط کړی وي، ته ما مشر کړی وي،
تاله مې ذمواري درکړې وه، خو د دې دپاره چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي، ما ته د پلانکي ځایونو نه د مظلوم آواز راغلی او ما له د هغې جواب راکړه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ روان دی، ماشومان یې په جړا ولیدل، چې ماشومان یې په جړا ولیدل ورغې د هغې حال احوال معلوموي، شپه ده، هغه وږي دي هغه ماشومان. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورغې، هغې له د بیت المال نه سامان راوړو، 100 بلس او ناست یې ورته چې هغه سامان یې ورله پوخ کو او هغه سامان وړو او وړو لبې شروع کړې او خنده یې شروع کړه. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترې روان شو، هغې پورې ورته ناست دی، یوازې دا نه چې دام حق و را مې وړو، د الله نه بیا ورته ناس هم دی. غلام یې وایي ما تې تپوس وکړو چې دا ناس څه ته وي؟ ما ته وی چې دې ته ناسومه که قیامت کې رانه الله تپوس وکړي چې ستا په رعیت کې په پلانکۍ شپه باندې ماشومانو جړلي وو، ما له د هغې جواب راکه، زه به ورته وایم چې الله هغې پورې ورسره ناسومه چې د څو پورې مې هغه ماشومان خندولي نه ول، چې مې خندول نو هلته زه راپاڅېدلی ومه، نو هو د جړا جواب یې په خندا واله، الله ما خو هله پرېښي وو چې کله مې وخندول نو را روان شومتې. نو الله به ورته وایي ما ته دې دپاره لیږلی وې چې ما ته د مظلوم فریاد راونه رسي، د مظلوم خیره راته راونه رسي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کلم د علاقې حاکم مقررو، مشر به مقررو، گورنر به مقررو، نو چې خبرې به ورته وکړلې نو یوه خبره به ورته پکې لازمي دا کولوي، اتق دعوة المظلوم فانه لیس بینها وبین الله حجاب. ګورې گورنر د مظلوم د خیرو نه به ځان ساتي، ګورې د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته دی. ګورې وی اگر که دا مظلوم نه دا کافر ولی نه، کافر ولی نه، اگر که دا مظلوم چې ظلم ورسره وشي که دا کافر ولی نه، خو د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته، دا سیده خیجي، سیده حدیث مبارک کې راځي د مظلوم د خیرو په اسمان کې استقبال کیږي، استقبال داسې زر دا قبلیږي چې د مظلوم دا یو او دا یو پریاد او دا یو اسویلی اسمان ته وختو، الله به د دې تپوس کوي دا پریاد ما ته ولې راغلی، ما ته څه دپاره مقرر کړی وې؟ ما وی چې دا پریاد ما ته راونه رسي او ما ته په پلانکي ټیم د یو مظلوم پریاد راغلی و، پلانکي ټیم و چې مظلوم چغې وخلې او د مظلوم پریاد ما ته راغلی و، نو د مظلوم خیره نه رد کیږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته یو وصیت دا کو چې اتق دعوة المظلوم، چې د مظلوم د خیرو نه به ځان ساتې، کوشش کو د لاسه چرته ظلم ونشي چا سره. مظلوم یوازې دا نه دی چې ته د قوم مشر او قوم ته حق نه ورکې، دام ظلم دی، خو کور کې چې ته اوسې ستا د لاندې کور کې خلق دی، رعیت دی، په هغې باندې به هم ظلم نه کې، دام ظلم دی، دام ظلم دی، دا ظلم نه دی. د دې نه بل نن سبا غټ ظلم شته چې کور کې به بیبي وي، په نکاح به یې اغوستي، په حلاله نکاح، او هغه بیبي به د ده تابعداري، د ده په کور کې به ناستی، دله به چای روټۍ او د ده نظم انتظام به برابرۍ، او دی په کلونو باندې د هغې سره خواږه خبره نه کوي او هغې ته کنزل کوي، عمر بر د هغې سره ظلم شروع کړی. دا ظلم نه دی، دا مظلوم نه دی دی کور کې چې دا خیرو کې اتق دعوة المظلوم. د دې نه بل غټ ظلم شته، دا کله 20 کالی کله 30 کالی، د چا سره د بیبیانو 20 کلونه وشول، د چا سره 30 کلونه وشول چې 30 کاله هغه ستا په کور کې ناسته ده او ته خوږه خبره نه کوې، خوږه خبره ورسره نه کوې او ظلم ورسره شروع دی او معلقه دې ساتلې ده او تنګه دې په کور کې راوستې ده، نو هغه چې شپه شي او ماښام شي نو یو لاس اوچت کړي. ډېر خلق نن سبا چې مشکل کې نښتی دی خاوندان
د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې په خلاف ښځو لاسونه اوچت کړي دی وایي دا خو زما څه مور نه ده چې ما ته خیرې کوي چې قبولي به شي دا خو مې مور نه ده زه مور دې نه ده خو مظلومه ده او د مظلوم د خیرو په اسمان کې استقبال کیږي استقبال الله به د دې تپوس کوي نو نبی علیه السلام چې به حاکم مقررو مشر به یې مقررو ورته به یې وي اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرو نه به ځان ساتې چا سره به ظلم نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي نو څومره خلق چې زمونږ ماتح وي که هغه بیبیانې دي که هغه نوکران دي که هغه شاګردان دي که هره کې زمونږ د حکم د لاندې وي پکار ده چې د هغې سره ښه روابط کوو ډېر کرته دا مشران نه خبر او هغې پسې شاته په رعیت کې خیري شروع وي خیري کوي نو د ده سمه ورانه لګي او ده ته پته نه چې دا څه وجه ده دا کور کې مظلومانو لاسونه اوچت کړي 20 کاله چې یو بنده د ښځې سره زیاتې وکړي 20 کاله هغه په کور کې معلقه ساتلي او هغه 20 کاله لاس اوچتي د ده به مخه سمه شي دی به سم کار کوي هغه به وران لګي نو دا د الله مخلوق دی دا الله زمونږ په الله د نکاح د وجې نه دا مونږ ته داسې تابعداري کړي دي او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي د خاوند نه به د ښځې متعلق حساب په قیامت کې زه پخپله علم پخپله دا حساب به الله پخپله کوي د ښځې او د خاوند متعلق نن مونږ په دې کې څومره بېغوري کوو مونږ خو وایو چې بس په نکاح مې واغسته نو دا مزدور هم ده دا هر سر صدا باس نه د دې به یوه خبره هم نه منظورېږي دا زما ښځه ده او زه یې خاوند یم خبره ختمه ټیک ته چې ته یې خاوند یې خو دا د الله یو بندم دی په دې نیت هم ګوره چې دا یو د الله بنده دی ستا به هم یوه خور د چا په کور کې واده ستا به هم یوه لور د چا په کور کې واده نو که د هغې سره داسې ظلم کیږي ته به خوشحاله نو هلته مور او پلار ټوله محله د دې د لاسه ټول کلي بګړاویږي رب العالمین دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي یو ساس کې نیم د اوبو وینو چې د دریاب نه راوچته کي نو دغه لونوالی او ساس کې څومره لګي نو وایي دقه شان دا دنیا د آخرت په بدله کې دومره لګه ده لکه دریاب ته چې ته ګوته کته کې او داسې راوچته کې هغې پورې صرف قدر معمولی لونوالی نو دا دنیا د آخرت په مقابله کې په شان د اقتصاص کې ده دومره حیثیت نشته د دنیا نو په دنیا باندې آخرت له ترجیح ورکړئ او د آخرت سوداګر شي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه لار باندې تیر شو د بیزی یو بچی پروتو مړ او کچ کچ غوږونه و یا بالکل غوږونه نو یا و خو ډیر کچ کچو او مړ پروتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ودا بسوک په یو دینار باندې واخلي صحابه کرام ورته فرمایل الله حبیب دا مونږ د ایشي په بدله کې نالو په دې باندې سوک سکی لکه دا به ولی علی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دقه د دنیا حقیقت ته دقه د دنیا حقیقت ته وګوره ورته دنیا دقه سیز دی لکه د بیزی مړ بچي دا د دنیا حقیقت ته په دنیا چرته اونغولېږي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی ارتحلت الدنیا مدبرت ورتحلت الآخرت مقبلت دنیام سفر کی او آخرتم سفر کی دنیام روان دا و آخرتم روان دے خو پا سفر کے فرق دادے ارتحلت الدنیا مدبرت دنیا سفر کی خو مونږ ته شاکړې ده په اپل روانه ده ورتحلت الاخرت مقبلت او آخرت سفر کی خورا روان دی نو دنیا پشا شوی ده او آخرت مخامخ شوی دی ګوره چې یوه ورځ او یوه جمعه تېره شي یوه هفته زمونږ او ستاسو په ژوند کې یوه هفته د دنیا نه لرې شو آخرت ته نږدې شو دنیا سفر کی خو مدبرتن شاکړې ده
والآخرة مقبلة اخرت را مخامخ شوی او اخیار سړی سو کی چې هغه تلونکي میلمه له تیاری کوي کورا تلونکي میلمه له تیاری کوي چې میلمه تیر شي نو خلق وایي دا پاتې دی او چې میلمه راځي نو خلق وله تیاری کوي وي میلمه را روان دی نو ارتحلت الدنیا مدبرة دنیا پشا شوې ده ورتحلت الآخرة مقبلة اخرت مخامخ را روان دی اوی په دې دنیا کې څه زامن د اخرت دی او څه د دنیا دی وی فکونو من ابناء الاخره اے خلق د دنیا زامن شی ولا تکونو من ابناء الدنیا د اخرت زامن شی او د دنیا زامن ما جوړیږئ د دنیا طلبگار ما جوړیږئ او د اخرت طلبگار جوړ شی وی ولی فإن اليوم عمل ولا حساب زکوی نن ورځ عمل شته دی او حساب نشته نن خلق تش عملونه کوي ځان له نیکۍ جمع کوي تلاوتونه ذکر و اذکار روجی میاش عبادتونه تلاوتونه روجی تهجد خلق سره ښه سلوک نن عمل شته او حساب نشته وغدن حساب ولا عمل سبا دسی ورځ را روانه ده چې حساب به یي او عمل به نه نن د عمل میدان دی او سبا در پسی د حساب میدان را روان التب بیا عمل نیو د حساب خبری بکی او نن دلته حساب نشته او عمل دی نو عمل کوا 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 و یو ورځ د حساب را روانه دلته بیا عملونه نکیږي مونږ وایو سبا ورګه بل ورځ ولا د بل روجینا ورګه چې لیله لاړ شم ورګه د بل هفتینا ورګه د دې پلان کی وخت نه به شروع وکم نیک اعمال نه نن د عمل میدان دی عمل کوا کوا انتظار مکوا تو بدا انتظار کئی وغدن حساب ولا عمل سباب پا دیسی میدان ورشی چی التببیا حسابی و عمل بنی التببیا حسابی و عمل بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دنیا تس نسبت کو وی حبب الینا من دنیا کو نبی علیہ السلام بوی ویستاسو د دنیا نه ما تدری خبری خوخی دی ویستاسو د دنیا نه مطلب دا چې زما ګورې د دنیا سره تعلق نشته مونږ وایو دا سیستا دی نبی علیہ السلام بوی ستاسو د دنیا نه ما تدری خبری خوخی دی ځان ته به د دنیا نسبت نه کو زما د دنیا سره وی تعلق نشته دی ستاسو د دنیا نه ما تدری خبری ډیری خوخی دی کمی درې خبرې وی اوله خبره ما ته خوشبوی ډیره خوښه ده خوشبوی او حدیث مبارک کې دا راځي چې خوشبوی به د چا نه رد کوي چې څوک خوشبوی درکوي تکیا درته څوک دی بالغ دا بم د چا نه رد کوي دا عزت دی دا اکرام دی یو می خوشبوی خوښه ده ستاسو د دنیا نه او بل نیک بی بی چې د سړی نکاح کړي بی بی او نیک وي په نکاح کې وي او نیک وي دا مې خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا دنیا چې دی دا ټول سامان دی او د دنیا په سامان کې غوره سامان المرأة الصالحة هغه نیک بی بی ده په ټول دنیا کې غوره سامان هغه نیک بی بی ده چې سړی ته نیک او صالح بیبي میلو شي دا د دنیا په سامانونو کې په ټولو کې بهتر ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بو فرمایل وی ماتا ستاسو په دنیا کې دویم سیس چې دی هغه نیک بیبي خوښه ده نیک بیبي دا ده حدیث مبارک کې راځي چې کله ورته خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دا د نیکې بیبي نښه ده چې خاون ورته ګوري نو خوشحالیږي او چې کله خاون نه نو دا د خاون د مال او د جان حفاظت کوي د خاون په مال او په جان باندې خپه کیږي چې کله خاون نه د هغې حفاظت کوي نو دویم نیک بیبي او دریم چې دی
زما د سترګو یخوالی چې دی هغه په مانځه کې کیښودلی شوی. دریم مې دا ډېر خوښ دی په دنیا کې، خوشبوی مې خوښه ده، نیکه بیبي مې خوښه ده چې د سړي په نکاح کې، او دریم د سترګو یخوالی زما چې دی هغه په مانځه کې دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی زما هم درې خبرې خوښې دي. وی کمې درې؟ وی تا ته کتل او پتا مال لګول او چې زما لور بیبي عایشه ستا په نکاح کې ده. وی دا درې خبرې مې ډېرې خوښې دي. صحابه کرام صحیح عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالونه او جانونه پې قربان کړي. وګوره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غار حرا کې و، په غار ثور کې هجرت چې کله کوه او په غار ثور کې ورسره و. نو ګوره اوس په تا ته د محبت پته ولګي، مونږ هم د محبت دعوی کوو. چې کله غار حرا کې دا غار ثور کې ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 3 ورځې و، خپل لوري راوغوښتله اسما رضی الله تعالی عنها، وی ته به مونږ له ډوډۍ چای وړې راوړې. عبدالرحمن خپل بچی راوغوښتو، هغه ته یې وی ته به ګرځې راګرځې چې زمونږ په باره کې خلق څه خبرې کوي هغه به ټیم په ټیم را رسوي چې مونږ ته پته لګي چې خلق مونږ باره کې څه وایي. غلام یې راوغوښتو، وی ته به مونږ له دا بیزه او چیلی راولې د پویو انتظام به رالتله کوي. نو ګوره بیبي ته وایي ته به یې پخی، لور ته وایي ته به یې راوړې، غلام ته وایي او زوی ته وایي ته به راله معلومات راوړې، ته به راله معلومات راوړې، غلام ته وایي ته به راله پی راوړې، او زه به خپله د امام الانبیا سره. نو ټول کور د امام الانبیا په خدمت کې ولګو. لور په خدمت کې ده، بیبي په خدمت کې ده، پخپله په خدمت کې دی، او غلام هم په خدمت کې دی. نو الله به مقام نه ورکو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی ماله د دغې 3 شپو نیکی راکه دا کمې چې تا په غار ثور کې تیرې کړي دي، او زما د ټول عمر نیکی واله خو ماله د دغې 3 شپو نیکی راکه. د دغې 3 شپو نیکی ماله راکه او د ټول عمر نیکی مې واله، خو دا 3 شپې چې تا کمې غار ثور کې د امام الانبیا سره تیرې کړي دا نیکی ماله راکه. څومره لوی نیکی وګټل. چې روانو د هجرت په سفر چې مخې ته لاړل روان دي، نو لار کې پې لوږه رالاله. ام معبد دا یوه زنانه ده، لار کې کورو د دواړو جهانو سردار او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکره ورغلل. ورته وایي د خوراک څه نشته دی؟ د عربو خلق به په میلمستیا کې خو میلمه به یې خوښو. ورته وی میلمه خو مونږ خوښو، خو نن راکره هیڅ شی د خوراک نشته. یوه بیزه ورکره ولاړه وه، د خاوند د نورې بیزې سر له شړلې وې، او دا یوه بیزه کور ولاړه وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا بیزه به راله دې نه چې پی والو نو ټیک به نه وي. هغه ورته وی د الله حبیبه دا چې دا کور ده نو ولې کور ده؟ خو وی دومره ټپه ده چې سر له نشي تللی، نو په دې کې پی کوم دا خو د ټپوالي د وجې نه کور د تللی نشي، دومره دا ټپه ده. نو دې کې پی د کم ځای نه راله؟ هغې کې غوښه نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا ماله لږه دا بیزه ماله خواله راولئ. چې بیزه د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راوستله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وره په ملا باندې داسې لاس کېښود. چې لاس کېښود وی ام معبد لوښي راوړه شابه د پیو. د کور چې څه لوښي و هغه ټول د پیو ډک شو، ټول پی. د لوږې د لاسه هغه بیزه خوراک له نه شوه تللی، دومره ټپه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کېښودو نو پی یې شروع کړل، د ټول کور لوښي ډک کړل. نبی علیه السلام وسکل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسکل، ام معبد
کور کې ماشوم دی هغه وسکل بیا تیم ډیر شی پای پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته روان چې لاړلو کور ماخام خاون راغی ابو معبد د ام معبد خاون راغی قربان. حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو ځای ترادند شو بیا به ته اوج سړی ته به پته لګېدله نو دې چې راغی نو بیبي ته وایي نن مې دې کور کې ډېره رڼا ده برېښنا ده برکات اینما اثرات اینما چې څوک راغلی وکړو بیبي ورته وی او نن یو کس راغلی و زه به وی د هغه څه ووامنو دا خو وی وړه خبره ده هغې بیزي پی شروع کړي دي او د ټول کور لوښي ډک کړي دي. دا ابو معبد ورته وی نوم یې نه و چې دا څوک و دې ته نه د نوم تپوس نه و کړی نو ورته وایي ډېر مبارک بنده و مبارک لکه نوم وله د نبی علیه السلام نه ورته تپوس یې نه و کړی وی ډېر مبارک بنده و. نو ده ورته وی تاسو ما ته اطلاع نه کوله بس اوس هغه تلی دی خو د نن نه پخوا به زه بیزي په نږدې ایریا کې سرومه کو دغه کس راغی نو ګورې ما به خبروئ چې زه یې ووینم دی ورته ټیک ته وی بیزي به نږدې ایریا کې سروم وی صحیح ده. بیبي ورته وی زه به تا ته نور څه وایم یو څو صفات یې ورته بیان کړل وی چې سړي به ورته کتل که نه وی دا مخ به یې ډېر ظاهره و ډېر روښانه و هغې غټې غټې سترګې وې اوږده باڼۍ و ډېره ښکلې حسینه چهره ما نه ولیدلې چېرته ډېر ښکلې چهره الله ورکړې وه. یوه خبره یې ورته پکې وکړله چې په هغې حد تمام کړو وی ورته وی واحسنه من بعید واجمله من بعید واحسنه من قریب. عجیبه خبره وی دا وه چې د لرې نه به دې لید نو ام ښکلی او چې نږدې به شو نو ام به ښکلی لکه ډېر کرته یو بنده سړي ته د لرې نه ډېر ښکلی ښکاري خو چې کله رانږدې شي نو هغه شان ښایسته نه وي نو وی د لرې نه هم ښکلی او د نږدې نه هم ښکلی هر حالت یې ښکلی چې د لرې نه به دې کتل نو ام به تې نور ټپکاوېدو او چې د نږدې نه به دې لیده نو ام به تې نور ټپکاوېدو ام د لرې نه ښکلی ام د نږدې نه ښکلی ام یې لرېوالی ښکلی ام یې نږدېوالی ښکلی دی ښه حیران پاتې شو وی دا کس په اینم څه موده پس دا ام معبد او ورسره هغه بچې دی ووتل د کور له یې څه سودا راغستله سودا نږدې میلاو نه شوله لږ ښه لرې لاړل سودا پورې هلته یې تپوس وکړو نه چې سودا پسې لږ لرې لاړل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ولیدو نو دا هلک دی زنانه ته وایي وی دا هغه دی وی د هغې مبارک سره چې ملګری و دا هغه کس دی وی ورمنډې کړې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورله وی ستا سره یو کس راغلی و او ته راغلی وی او هغه بیزې پی شروع کړي و هغه څوک و نو دی ورته وایي هغه خلق چې ورته محمد وایي صلی الله دا هغه دی هغه پیغمبر چې دی دا هغه دی وی چې زمونږ به ورسره ملاقات وشي وی چې او بلکل به ورسره وشي چې ورلل دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جلوه افروز دی چې ورلل دا ام معبد او هغه هلک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو نو دواړو پې په حق ځای باندې ایمان راوړو دا هغه دی هغه د نبوت دعوه چې کړې ده وی او دواړو پې ایمان راوړو او واپس رالل چې رالل نو ماښام چې بیا خاون کور ته راغی نو خاون ورته وایي نن بیا هغه کس راغلی او کور ته کوی نه نن هغه نو راغلی نن مونږ تلي وو نن مونږ ولیدو او هغه کس چې دی دا هغه نبی اخر الزمان دی هغه اخري پیغمبر چې دی دا هغه کس دی حدیث دا سیرت په کتابونو کې لیکلی دی وی دا بیزه نه وه چې نبی علیه السلام پې د پاسه لاس یخی
وی دا د ډیر عمره پورې ژوندی و، ډیر وخت تیر شو، دا بیزه ژوندی وه، هغه نورې بیزې مړه شوې او دا ژوندی وه. او یو پیره قحط سالي راله، هېڅ ځای کې به څه نه میلاوېدل، واحد د ام معبد د کور نه به د دې بیزې نه به پی میلاوېدل. ټوله علاقه کې قحط سالي وه او د دې بیزې نه به بیا هم پی میلاوېدل. د دې په کور کې قحط سالي نه وه چې امام الانبیا په هغې بیزه باندې قدرې د پاسه باندې لاس یې د قحط په موده کې بیا دغې بیزې پی نه بند کړ. بهر صورت صحابه کرامو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه ساتله. دا په دې بنیاد چې موږ د آخرت دپاره تیاری وکړو. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په اظهار ځای کې ناست دی، نبی علیه السلام راغی وی د الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام ورته وی ستا تیارې څه دی د قیامت دپاره؟ څه تیارې دې کړې دی؟ وی نه د الله حبیبه تیارې مې نه دی کړې، خو وی تا سره مې ډېره مینه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل المرء مع من احب، سړی به قیامت کې د هغه چا سره چې په دنیا کې د چا سره محبت. مطلب دا چې ستا چې زما سره دا محبت دی دام ستا د آخرت د تیاری د پاره کافی دی، دام ستا د آخرت د تیاری د پاره کافی دی. صحابه کرامو به نبی علیہ السلام سره داسې محبت و داسې محبت. یو ماشوم د خپل تره سره به راتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله مسجد نبوي ته راکوټ و، هغه به د ګوتې نه نیولی و. نبی علیہ السلام خواله به راته نو یو ورځ هغه تری نه و، نو هغه ماشوم یوازې راغی. چې یوازې راغی هغه ماشوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسو د قیامت ذکر یې کو. هغې ماشوم چې هغه خبرې واورېدلې نو کور ته لاړ. تره ته وایي ای زما ترو ما نن داسې خبرې واورېدلې، داسې مې د ذهن کې پرتې دي لکه زه چې اینمه، داسې خبرې مې نن د امام الانبیا نه واورېدلې. نو هغه تره چې و هغه اندروني منافق و، حال دا دی چې مانځله به راتو. نو ده ته یوه کلمه وویلله، وی که دا پیغمبر رښتینی وي، دا ته چې کمې خبرې کوې نو وی بیا خو به مونږ د ښځو نه هم لاندې یو، یا دا چې مونږ به د خرو نه هم بدتر یو. دی په دې خبره باندې ډېر خفه شو. دا ورارئ وره څومره رکوټې دی، تره ته څه وایي چې د نبی علیه السلام په شان کې دا خبره واورېدله، ورته وایي وی دوه لارې مې دي خاوس، یا به ستا دا خبره نبی علیه السلام ته رسوم، ستا نه به لار جدا کوم، او یا چې دا خبره نه رسومه جو ستا ملګری به یم. داریک راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله او هغې تره ته وایي چې دا خبره یې ترې واورېدله، وی زما دې د الله په ذات قسم چې دومره مې خوښ وې چې تا به زه د نبی علیه السلام خواله به وستل، زما دې د الله په ذات قسم چې دا یوه خبره دې وکړله په ټوله دنیا کې مې اوس ته بدې شي، ته مې اوس بدې شي، وی ته مې په ټوله دنیا کې اوس بدې شي. راغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته چې نبی علیه السلام خواته کېناست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه زما تره ستا په شان کې څه خبرې کړي دي، او د الله حبیبه داسې خبره یې وکړله چې ټول صحابه یې حیران کړل. دومره رکوټې ماشوم وایي د الله حبیبه ته ګواشه او الله دې ګواشي ما نن د خپل تره نه د بیزارۍ اعلان وکړو، زه هېڅ نه یم، زما هېڅ نه دی، بس ما د براعت اعلان وکړو، زما او تره د یو بل نه پاتې، زما تره زما ته براعت وکړو، زه تره زما سره نور تعلق نه دی پاتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي د نبی علیه السلام ورته وایي وی ستا تره څه ویلي دي؟ وی ستا زما تره ستا باره کې دا خبرې وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه راوغوښتل، وی دنه د خبره باره کې ستاسو څه رایې ده؟ صحابه ورته وی دی ماشوم دی، شاید چې د خبره پوره اورېدلې نه
دا خبره پورا اوریدلی نه، دا خبره دسی نه. هغه ترې خبر شو جلاس راغې قسمونه یې شروع کړل، وی دا خبره ما نه ده کړې. دقې ماشوم وی یا الله که زه رښتینی ما نو زما تصدیق وکړه الله، که دروغجن ما نو یا الله زما تکذیب وکړه. که رښتینی م لاس یې اوچت کړل، الله زما تصدیق وکړه. الله که دروغجن ما نو زما تکذیب وکړه. لاسونه یې لا په مخ راښکلي نه و چې اسمان نه جبریل امین راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي فیحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر بعد اسلامهم. دی به تا ته قسمونه خوري، خو دی کلمه د کفر ویلې ده رستو د اسلام نه، او د ده خبره صحیح ده. الله یې د اسمان نه تصدیق راولېږه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته بیا وي په خیر آلې دا هغه کس دی، دا هغه کس دی چې د ده رب تصدیق کړی دی، د ده رب تصدیق کړی دی، دی رب رښتینی کړی دی. وی څه چې تا ویلي و هغه ستا غوږونه اورېدلي وو او صحیح دی ویلي. وی دا کس چې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې دی د حمص یوه علاقه وه، د هغې ګورنر مقرر کړی و. او بیا چې دی کله وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر خفه و. وی ما ته به داسې کس بل څنګه میلو شي چې الله یې تصدیق کړی و د ده د خبرې. نو چې تره ته دته پته ولګېدله چې تره مې د امام الانبیا مینه ورسره نشته، د الله په حضور کې وی الله ته ګواه شه ماتې نه د براعت اعلان کړی دی. ځکه د صحابو مخې ته آخرت منظر یادو او په آخرت باندې ایمان و. مطلب دا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د عمل میدان دی، عمل کوئ سبا به حسابي او بیا به عمل نه. رب العالمین دی مونږ ټول د آخرت سوداګر جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد